کتونکو علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دی او ما سره چې دا رور ویني نو داسې عجیبه دغه باندې موږ اوښتي وو او بل دا صوفي صاحب هم چې کوم دی نو بچې د کور نه کله بي بي سارا لاړه شي د هغه خوره او کله دی لاړ شي نو صوفي صاحب چې کوم دی نو پلار ورته فریاد وکړي نو دی بیا ماله راولي نو دې تلو او کاډونه یې چې وړي وو خوره یې وی که نه چې زمونږ کاډونه ماډونه ورسې وړلي دي او اوس ورپسې هغه بیا لاړه چې زه کراچۍ ته تللی وم پنډۍ ته تللی وم او په اډه کې به اوسېدم تاسو به یو ویډیو نظره تېره شوې وي ته چېرته تللی وې زه پېښور ته تللی وم څه نوم دی دی حمیده حمیده څو ورځې دې شوې وې کله رالې پرونه نو چې پرون رالې نو دا څونه ورځې هلته دې څه کوله لا په سلده کې وم نو که چا سره وې ملګري سره ملګری څوک دی هلته یو ملګری دی هغه سره نو تا دا نه وي چې ساده مور پلار به راپسې ګرځي تا سره دې غم نو خور راپسې خفه وه خور دې چېرته لاړه لا پته نه هغه تللی دی نو صوفي صاحب دا څنګه چل دی دا به کله یو راولي او کله بل راولي نو بس زم ته جي مجبوره شم کوم خو لکه اوس څنګه چې ستاسو کور خوا کې ګاونډیان یي که نه یعنې حال دا دی بل ځل امام د ده ماما ته ښه پوره په کلکه وویې چې یار زه دوی نه بیا راولم او نه دوی چېرته بوځم او هغه هم راته وویې چې تر څو پورې زه نه یم درغلی یا ما څوک درلېږلي ني نو دوی به نه ګرځئ خو خدای شته چې بس بله ورځ مور او خور دواړه راغلي وو کور ته راپسې دې ډاک ته دوه ځله راپسې راغی زه خو چنګچی والی یم که نه نه بس ما وی راشه اوس چې پلار یم بیمار دی خور یې پرون کابل ورځ بیا تلې ده نو بس ورسره بیا د مجبورۍ نه روان شوم دغه دې رالم او نمبر مې ډېری ته د اډې مې پرېښوده ورسره رالم ما وی چې بس هلته کې هغوی له ورشو چې هغوی دا خبر کولی شي که دا جینۍ بیا چا له په ګوتو ورشي او را پیدا شي نو ښه به ځکه چې کتونکو دې کې به د بي بي سارا هغه تصویر تاسو ته دا چې کوم دی نو دې ته وګورئ مور یم ساده ده دا درېیم ځل شو چې دوی دلته کې راځي ښه د هغه ویډیو نه پس خو بي بي سارا چې کومه ده کور ته راله خو بیا ورپسې دی روک شو او هلته ملګري سره وماړو پروا یې نشته دی نوم دې څه دی حمیده نو حمیده تاسو راړو دا غم نو چې مور پلار راپسې خفه دي نو په خپله رالې که چا راوستی په خپله رالیم کور ته معلوم دی او دا نه وي چې خور به راپسې خفه وي نه والله اوس ته خور پسې خفې او د هغې کاډونه هم توړلي وو په هغې دې څه کوله بس هغه مې جیب کې پاتې شوي وو چې روټۍ به دلته میلاوېده ملګري دی کوم وخت ملګري دی ډېر وخت ملګری مې دی خو ذهني خټي ښکاري چې ملګري پېژني او جي نور خو لکه پوهېږي خو بس دغه شی دی چې لږ ګډ وډ ګرځي او لکه د کور خیال ورسره نی د مور پلار ورسره خیال نی که نه او بس چې د کور وځي نو شپه مو کې دوه مو کې پنځه مو کې او بیا په خپله را پیدا شي نو په دقې باندې مونږ وایو چې د پلار یې دا لکه بدنصیبي به ورته ووایو دا خور ورور دی بس دا ورور خور دی او مور پلار پسې خفه نه وم او ملګري سره وم نو بس کور تنګ شوم کور ته راغی کتونکو خو اوس دغه بله زنانه چې لیدلې وي نو په دې باندې زموږ نمبر دی زموږ سره رابطه وکړې او خو دوی سره چې مرسته وکړو کومک وکړو ډېر غریبانان دي خو چا ولی لږې پیسې م راولېږلې دا درېیمه ویډیو زه تاسو ته کوم دا په خپل دغه کې وساتئ دوی کور کوم ځای کې دی یو سړی کور ته ورځي نو مندیزو کې به چا تپوس مندیزه او جنازي جومات سره کور دی او پلار یې څه نوم دی رامبیل صاحب نو خو د مندیزو خلک ورسره مدد کوي د شب قدر ورسره کوي چارسدې ورسره کوي څوک موږ ته رالیږي او خو نه وي نو بیا چې کوم دی نو مندیزو ته د دوی ځای ته تللی شي او په کور کې ورسره میلاوېدی شي پیسې کور کې وي نه اوړه شته نه او خوراک ته مزدوري نه کوې ښه کتونکو چې دلته کې راشي نو زموږ نه خو څه ناسه یوسي دا ځان سره واله یا وړه وړي چې چیني څه ناسه خو یوسي نو د دوی په دې روکه کې هم چې کوم دی دوی پیدا ده خو دا ده چې بي بي سارا چې هم لیدلي نو ورو ورو مو پسې خفه دی او پلار یې په رشکه کې هلته ناست دی هغه دی ګرځئ نو ضرور ورسره مرسته مو وکړي او ضرور د دې چا لیدلي وي نو کور ته راولئ مننه